نو موږ تاسو دغه دی په کار خو دلته یې دلته کې راغلی او د دې پورا بیا یو دغه کړی وی راوند یې کړی وی چې د دې د سیفټي لپاره چې کوم دغه چې هغه چې کړی وی هغه به چې موږ ته ایجنټ وښایو ایجنټ بوک یې وګورئ ما سره دا د ایجنټ بوک دی کې شته چې موږ ټول نه تصویرونه وکړي دي موږ سره پر موبایل کې شته او درته به وښایو چې تا سره شته نو موږ یې راکوې ولې نه د فیسیلیټیز خبره خو چې تاسو کوئ که نه نو فیسیلیټیز دا څه دا کسان ولاړ دي دا ته دې کې ښکاري دا ټول د سټاف کسان دي چې د چا څه فیسیلیټیز دي ماسک ورسره دی ګلبز ورسره دی کیپ ورسره دی ګون ورسره دي څه دي ورسره چې د خپل سیفټي کړی ده د سیفټي لپاره خو دا دي فیسیلیټیز چې کوم دي نو دغه فیسیلیټیز دي دا موږ ته چې کوم دي نو دلته کې ویلي एडमिट खुद तक ये औकात दे उधर तक फैसिलिटी नहीं चाहिए कोरोना सेफ्टी से नहीं सैनिटाइजर नहीं चाहिए सर मार देखें उधर उधर देखें नहीं खराबी तो पता नहीं इधर कोरोना मरीज देखें आम मरीज हम पे देखा तो हम एमएस ना और डीसी से ना इमरान खान ना वजीर आला ना दे मुतालिबा जुमले सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में हर तरह की कदम मुतालिबा पीडी की जमा ड्यूटी दा कम अज कम कम पेशेंट राजी 300-400 न ज्यादा पेशेंट राजी हर यो कस सरा हर यो बर सरा कम अज कम 3-3 सलो गजारी हर यो कस सरा डीलिंग कोल उलुम्बी च कम पेशेंट राजी अब बमा राजी जके चागा बज डील कोमा अगे न बस कम दी बिया बदन द ओपीडी te जी द ओपीडी دا طریقه چې نوټیفیکیشن شوی چې سلو کسان نه زیات کنه شته باقي چې کم کسان دلته پیشنټ سره راځي د دوه سره درې سلو کسان راځي موږ دغه کسان تم خاصه مهرباني وکړي چې کم کسان هسپتال ته راځي یو کس سره راځي ځکه چې دې د لاسه چې کم دا وایرس چې کم دی غوري د یو نه یو ته نه بل نه بل پرس کا انداتن زب خپل ځان والم ته دلته ما ته کورونا وایرس ولګیدو زه 400 کسان سره ډیلینګ کوم په او پی ډی کې 400 کسانو سره زما روزانه ډیلینګ کیږي پرس کا کدي 400 کسانو سره لګیدل نو بیا 400 نه اگې نه زیات چې کم دي په خپل فیملی ممبر چې څونه دي په هر یو ممبر کې فیملی ممبر کې کم از کم 12-13 کسان دي نو لہذا زه دا ایم اس ته ریکوست کوم مهرباني وکړئ چې موږ ډیوټي کوو هر ټیم کوو چې څه ټیم تاسو وایي کوو خو لہذا دې لپاره موږ د لپاره چې کم دي سیفټي لپاره چې کم سامان راغلی یا کم اویلیبل کول دي مهرباني وکړئ هغه موږ ته اویلیبل کړئ ډېر مننه ملازم یم طالبات ټیکنیشن یم نو خو چې موږ سره سیفټي لپاره هیڅ نشته نو خو چې موږ د مریض نه ګوره ول خو موږ سره دغه لیډیز هغه ناس سره په ریسپشن باندې هغه وړومبي مریض راشي هغې نه بلډ اړي نه هغه سره ماسک شته نه ورسره ګلوز شته هغه بیا راشي موږ له سنټریفیوژ دپاره بیا چې موږ سنټریفیوژ کوو موږ سره موږ ورته لګیا یو هغې نه کم جرمز چې وي هغه زموږ سپېمو کې ورځي زموږ په لاس راځي موږ د مریض نه نیو خبر چې دا بلډ د کرونا دته کرونا شکایت شته که نشته حالان کې موږ که ډاکټر ولیږي موږ له ایل ټي ټسټ دپاره به ولیږي ویډال دپاره به ولیږي ټایفایډ دپاره به ولیږي خو نه که چېرې هغه کې کرونا وي نو بیا هغه خو آلریډي په کونډې کمره کې خورېږي موږ پکې کم از کم 12-13 کسان یو د لیبارټرۍ سټاف یو موږ خو بالکل انفیکټډ یو لکه موږ له ټېسټونه موږ اول خو زه دا حکومت ته اپیل کوم چې موږ له لومبي ټېسټونه وکړي شي همدا د هسپتال نه خور دی د بل ځای نه نه دی خور ایم اس صاحب له موږ ایډنټ ورکړو ایډنټ سټور ته لاړ شو سټور کې انې شي لکه څنګه چې ظاهر صاحب دا تپوس وکړو نو ظاهر صاحب ته موږ ثبوت خولی شو خو دا ما سره ریکارډ کړي دغه د هلک ولاړ دی اوس ایډنټ ولا ورکړه ورته انې کړه سټوره چې دې وایي فیسیلیټي شته ما سټاف له پیسې سټاف له څه فیسیلیټي ورکړې ته ماته یو فیسیلیټي وښایه تا څه فیسیلیټي ورکړې دي او سټاف دا بچ کړی دی راشه ته خو به دغه وکړې چې یو کس کار وکړي تا نه هغه بلو دی کې کس دی نه 3,500 روپۍ خو دې تا پې پیپ راوړو هغه له یې تنخوا ورته بنده کړه چې تا خپلې پیسې ولې اقتدار یې ولاړ د دې غریب سړی دی د پلار دی مور ده دې به کور ته دې میاشت ته څه وړي دې به څه وړي خبره کوي نو بیا هغه به تا دغه کوي تنخوا باندې بندوي یو ګروپ دی هغه ګروپ لګیا دی هغه اډمنسټریشن کوي دا شی ګوري چې د هسپتال نه خوځېږي د حکومت نه مطالبه کوم زه وزیر اعظم ته مطالبه کوم زه ډي سي صاحب ته مطالبه کوم چې راشئ جي تاسو وګورئ چې موږ سره څه لیدل ده هېڅ هم نشته نه ماسک شته نه دغه شته نه ګلوز شته نه ګون شته هېڅ هم نشته جي مریض راځي موږ خو د مریض نه نیو خبر کړم چې دلته څه چل دی دا خو آلریډي د ده که ټېسټ پازیټیو کېږي نو 5 دن بعد به پازیټیو کېږي بیا که پوره پازیټیو کېږي نو 12 دن بعد به دا پازیټیو کېږي ته ما له ابتدایي مراحل کې راغلې ما تا نه بلډ وایي د ټایفایډ لپاره ډاکټر ته باندې ته بې شک دی زه د ټایفایډ والا وکړه ویډال ټېسټ والا وکړه چې دته به دا که څه ده زه تا له ټېسټ وکړم آلریډي ستا بلډ ما لاس کې دی د هغې نه ټېسټ کوم هغه مې خولې ته نیولې د هغې ریډینګ الم د هغې نه چې کوم جرم دي زما په سپېمو کې دي زما بچي به بیماري زما بچي چې بل چا سره ملاویږي هغه به بیماریږي هغه به بل سره ملاویږي هغه به بیماریږي هغه بل دا خو دې شي سره خورېږي
د دې افتتاحي دغه پکار دا ګروت بندول پکار دي اله به دا کرونا خلاف موږ دغه کوو وګورئ چې چاینا کې سټاف والا ډاکټرانو لا پیرامیډ سټاف لا وې څونه اعزاز ورکړ چې په پار مې سټاف ته سلوټ وکړو دلته موږ سره د خروس دغه کېږي سلوټونه کېږي موږ سره سټاف والا سره وګورئ تاسو کم یو کس د فیسیلیټي شته دا ولاړ دی دا ولاړ دی دا ولاړ دی که دا ماسکونه تاسو وینئ دا دوی په خپلو پیسو اخیستي دي که موږ هغه چې موږ په خپلو پیسو دا ماسکونه اخیستي دي دا دې ماسک هم دې سیف نه دی د لپاره پکار دی N95 ماسک د لپاره پکار دی ایله به جرم د سپېمو ته نه دي د خولې ته به نه دي که یې مثله ورشو نه یې پراته دي سټور کې سټور ته ورشو سټور کې نشته نه هینډ واش شته حتی دا چې موږ سره هغه صابون نشته صابون موږ بار د پیسو په خپلو پیسو وروړو موږ اورې دا ایمس موږ سره مخامخ کېنوې او زموږ په مخ کې چې تپوسونه کوي چې د په سترګو کې زه ولې سترګې ورکوم او زه ولې هغه رڼا کوم دا سترګې چا تاسو وروړي دي ورته پورې زه به دې ته مخامخ وایم هېڅوک نشته که میډیا والے ته ووایي نو میډیا والا هم نه راځي چې موږ له دا ګپ دی دا میډیا والا موږ 4 ورځې وشوې دوی ته موږ ټلیفونونه کوو راشئ 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 نه راځي نو چا ته موږ ووایو چې میډیا والا موږ خبره نه اوري نه راځي هغه یو خبره دغه کولې مخکې رسولی نشي موږ خو چې موږ خو لکه کوو موږ ډېر واړه نوکران یو موږ نشو رسولی خبره موږ بله خبره زموږ څوک نه اوري او نه موږ بله څوک پرېږدي خپل ټول سټاف ته دا ووایم داسې دی چې اوس را باندې قدرتي آفات دي دا ټولې دنیا کې دي راله پاکستان ته مو سره راله خیبر پښتونخوا ته هم راله زه دا ووایم چې بس صرف دې ټایم کې صبر پکار دی بله خبره دا ده چې حکومت مالا کم سامان را لېږلی دی او لا را روان دی په هغې کې زمان خپل سټاف دپاره نمبر 1 نمبر خبره ده چې اول زما سټاف دی محفوظ شي ولې چې زما سټاف ټول نه زیات ایکسپوز دی د انفیکشن ته ولې چې هغه مریضان ډیل کوي نو چې دا سیز دی د دې مخنیوه دا وشي چې دا سټاف ته خو د حکومت هم څه پالیسي دي حکومت پالیسي دا ده که تاسو لیدلي په ټي وي کې هغه چې هغه چاینا کې او یا مختلف ځایونو کې چې هغه خلی مخلوق والا لباس اچولی شوی دی دا سیز د ټول سټاف ته زه وایم چې بی د خلی مخلوق لباس دا حکومت نه هر یو فرد ته پوره کولی شي دا به هر هغه کس اچوي چې کوم مشتبه کیس راووت یا مشتبه کیس کې آیسولیټ شو یا کرونا کیس ډایګنوز شو په ټیسټ باندې او په یوزي کې پرېوتو نو د دې مریض معاینه 2 ټیمه معاینه چې کله کېږي او مطلب دی چې دله چې څوک ځي که هغه سویپر دی که هغه کلاس 4 دی که هغه نرس ده که هغه ټیکنیشن دی او که هغه ډاکټر دی هغه به ټول په دې خلی مخلوق په لباس سټایل کې به دا به اچوي ځان به مکمل محفوظ دی ولې چې د ده هم خاندان دی چې موږ په خپله ټیک یو نو موږ به د بل علاج وکړو نو دا یو میسج دی چې دا صرف دغه صورت کې دی د عام زمونږ کوم چې کوم زما هیلث کیر پرووایډر دي په هغې کې ډاکټران چې په او پي ډي کې ناست دي یا په کیژوالټي کې ناست دي نرسانې دي پیرامیډیک سټاف دی او یا کلاس 4 دی دا ټولو دپاره دا دغه ده ما پرون هم ډي جي سره خبرې کړي دي ډي جي ماته وایي چې سپلایز تاسو نن راغلي دي ما نن نه دي پرون لکه وایي چې راغلي دي ما نه یې راغلي وایي سبا به مونږ انشور کوو چې راشي خو هغې ته هم بهر نه را تاسو ته پته په هر ځای کې لاکډاون دی نو دغه چې کوم دی هغې دپاره دا دغه ده چې ما ته یې کلیر کټ کوم چې وینا وشوه نو هغه دا وي چې یاره خلی مخلوق والا لباس صرف د مریضانو سره ان کنټیکټ دپاره او د عام زمونږ دغه چې کوم دی نو دا ماسک سرجیکل ګاون دا سرجیکل ګلوز او ګم بس دا به دی اچوي ټیک شو که نه جي او لکه مطلب دا دی یو یې راته بله وایي چې ډېر احتیاط کوي نو د اوټي نه به ولې مونږ ټوپۍ ورکړو یا هغه پلاستیکي اصل کې که کوم ځای کې میلاویږي ما ته ووایه چې زه ولې دا ټوپۍ م والم 600 پلس ټوپۍ دي دا به ولم زه والم خو دا سیزونه به دا سیزونه به چې کوم دی عام زما ډاکټر یا دغه چې کوم د دغه سره کرونا سپیسیفک مریضانو سره ان کنټیکټ نه دي نو دا به دا حفاظتي دغه دي بس د دې نه علاوه بار لاس وینځل او دا هم درته زه دا وایم جي
په دې میډیا په دې کیمرې په توسط زه خپل عوام 18 لک عوام تم دا وایم چې کم مریض ته کم کور بنده ته کم فرد ته کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی هغه ته د انتروشي نه والا ټوخې دغه ولګېده هغه ته تاسو ماسک واچوئ ولې چې هغه ټایم کې مونږ نه یېري چې زه انتروشی کومه نو زه به پوزې ته لاس کړم یا زه په خوله باندې کپړه کړم هغه ته تاسو ماسک واچوئ دغه دا یو حفاظتي ډېر غټ څیز دی دا به کنفاین شي ولې چې هغه ذرات به په هوا کې نه خورېږي نو که هغه بیا فرض که خدای مکړه ډاکټر لیزي الله دې نه کړي چې دغه که ډاکټر لیزي نو هم به هغه ماسک صرف هغه ایگزامینیشن به وشي چې وایي دغه صحیح هغه سمپټومیټک دغه دوایانې به ورته ولیکلی شي او هغه له مطلب دی دغه به شي کور ته به بیا ولیږلی شي او که فرض که خدای مکړه الله دې نه کړي چې پیښي نو بس بیا خو مونږ یو بیا به د هغې او اوس هم درته دا ووایم چې دا څه مرض نه دی مونږ ساینس سیمټمس ټول هغه ته ګورو زمونږ ټوله صوبه تیاره ده کمپلیکیشنز ته هم تیاره ده خو بس بدقسمتي دا ده چې په چارسدي هسپتال کې آی سی یو نشته نو هغه ټایمه پورې انشاءالله تعالی او زه امید د ربه کومه چې رب نه به غواړو دغه رب نه دی چې زمونږ مالک دی دا نه به غواړو چې انشاءالله تعالی نه به یې راباندې دونه سختي او په کار دی چې مونږ ټول دا دین دوا رب نه دوا وغواړو چې یا الله په دې هم صبر دی نور یې راباندې سخته نه کړي زما سټاف زما دپاره اول دی ما سره څه اویلیبل ریسورسز دي دا به هغې ته وي خو هغې ته زه بار بار وایم چې کم سټاف د کرونا انفیکشن والا مریض سره یا سسپیکټډ کیس سره ډیل کوي نه د هغې دپاره خلایي مخلوق ډریس نه دی دا د ګورمنټ پروټوکول دی د هغې دپاره چې کوم دی عام د ګاون سرجیکل ګلوز او ماسک ٹھیک شو جی دا د هغې دپاره دی زما دپاره د هغې صحت د هغې دغه بلکل ټول نه اولنین چې کوم دی که نه زما هغې دا د ضرورت دی او ما دپاره فرض دی په ما لازم هم دی خو چې څه ما سره ریسورسز دي زه به یې وله ورکوم ٹھیک شو جی هغې کې هېڅ اړ نشته ما پرون خپل سټور کیپر ته ویلي دي خو چاله چې مهیا شي مهرباني دې وکړي د هغې سره احتیاط کوئ دا خپل دا تاسو ته وشو بس داسې خپل ځان سره سنبال دی ولې چې دونه ریسورسز نشته ٹھیک شو که نه جي نو بس دا زما دغه دی او الله دې د میډیا په ترو باندې زه یو څیز بار بار دغه کوم او نن بیا وایم چې کم قسم اطلاع تاسو له خو هر طرف نه میسیجز کلپس دغه راځي مهرباني وکړئ د دې تصدیق اول د ډي سي نه کوئ ډي سي به موږ نه ځان اول خبرې بیا به تاسو ته مصدقت اطلاع درکوي افواګانې سړی تباه کوي افواګانې هسې یره پیدا کوي مهرباني وکړئ زه ستاسو په توسط ټول سټاف د خپل اهلیان چارسده ته خپل سټاف ته ویم چې انشاءالله د رب نه مې خپل دغه پاک د کعبې هغه مالک چې دی رب دی دا به انشاءالله په موږ باندې رحم کوي خپل ایمان مضبوط ساتئ مونځ او دس دا خپل دغه کې رب نه دعا غواړئ دا مرحله به انشاءالله تېره شي